الرحمن الرحیم د پروان ولایت د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه معسكر څخه د پروان ولایت د مرکز چاریکارو د امنیت په خاطر باندې سل کسیزه قطعه فارغه شوله چې په دغه قطعې په فارغېدلو سره به د پروان ولایت د چاریکارو امنیت تامین شي او لله الحمد د پروان ولایت چې څو فتح شوی دی د چاریکارو مرکز ښار امنیت بالکل تامین دی خو د دغه قطعې سره چې دا قطعه د خالد بن ولید رضی الله قطعه ده د علي رضی الله د معسكر څخه فارغه شوې په دې سره به نور هم د چاریکارو امنیت خوندي شي او په مهمو پوسټو او چک پاینونو کې به دغه قطعه ځای په ځای شي چې کومه نن د حضرت علي رضی الله له معسكر څخه فارغه شو. دغه فارغین په کومو برخو کې نظامي برخو کې زده کړې وکړې او کې بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تاسو ته ښه راغلاست وایم الله مو راوله. ستاسو په اساس باندې دې ملګرو ته تقریبا د اوږدې مودې په جیران سره موږ درسونه ورکړل او چاپې همدارنګه عملیات کول په یو ځای باندې په یو کلي یو منطقه باندې عملیات کول، همدارنګه تصفیه او همدارنګه چک پاینونه چې په بازار کې چک پاینونه اچول کېږي دې په درسونه موږ ورکړل دوی ته او د امنیتي مراکزو د ناس مهم مراکزو وزارتونو ولایتونو همداسې د مشرانو ساتنه دوی امنیت ساتل دې په باندې موږ دوی ته انشاءالله کامل درسونه ورکړي دي او د استخباراتو بخش کې انشاءالله څه نه څه معلومات دوی ته ورکړي چې دوی استفاده ترې وکړي او دشمن په اسانۍ سره وپېژندلی شي او انشاءالله هېچا ته به اجازه نه ورکړي او مدد انشاءالله دوی ته د تا وړاندیز دغه زده کړې چې تاسو کافي خبرې کړې دي او بیا هم د دوی نه زه دا غوښتنه کوم چې د ولس د امنیت لپاره دوی باید ټول هغه کوشش وکړي او څومره چې په وس توان کې وي هغې نه دوی باید استفاده وکړي او همیشه شپه ورځ د ولس په خدمت کې وي او د مشرانو باید کلک اطاعت وکړي او کوم درسونه چې دوی دلته زده کړي دي باید د هغې نه استفاده وکړي. داسې نه شي چې بیرون لاړ شي او هغه نور مجاهدینو سره ګډ شي چا چې نظامي دورې نه دي کړي او بیرته هماغه مخکیني حالت ته راشي. نو دوی نه زما غوښتنه دا ده چې کوم درسونه دوی دلته وویلې هغوی باید د باندې عملي کړي او هېچا ته هم اجازه ورنه کړي چې هغه د امارت د اسلامي د اصولو نه نظامي اصولو نه چاته باید تېر نه شي. که مشران وي کشران وي او که ولس خلک وي هر څوک وي د امارت د اصولو نه باید چاته تېر نه شي. او دویمه غوښتنه مې دا ده چې نظامي کوم اصول دي د امنیت دپاره چې کوم دوی ته موږ ښودلي دي هغې نه باید چاته تېر نه شي او ډاډه زړه دې خپل کار وکړي.